अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पाक स्टडी पाक स्टडी के बनन चे देनु इंशाल्लाह पाकिस्तान की आबो हवा बारे के डिस्कशन को च आया पाकिस्तान चे कम आबो हवा दा न आगा सिंग दा सही दा د نمخ کې ټاپکس کې مونږ الریډي ډیسکس کړل چې آیا پاکستان چې دی نو د محل وقوع لحاظ سره څومره امپورټنټ دی او د هغې نه علاوه که مونږ وګورو نو د پاکستان چې کومې پهاړي سلسلې دي نو هغه څومره امپورټنټ دي نو دغه ټولې خبرې الریډي مونږ ډیسکس کړې اوس چې مونږ څه ډیسکس کول غواړو نو هغه ستا چې دی نو ریلیټډ ټو دی ابو هوا ده چې د پاکستان چې کوم ابو هوا ده نو هغه امپورټنټ ولې ده او په هغې کې کمې کمې داسې چې دی نو مین امپورټنټ ایریاز دي چې هغه د ابو هوا ښه کوي او موږ له چې دی نو فایده راکوي د ملک دپاره ټیک ده نو سټارټ کوو لومبۍ خبره خو ده چې کوم د پاکستان ابو هوا ده صحیح ده نو د دې نه به سټارټ اخلو پاکستان کی ابو هوا نو دې ګوره څه ووي پاکستان خط سرطان के ऊपर واقع है मतलब دا چې پاکستان چې کوم دی دا د خط سرطان د پاسه چې دی نو واقع دی और ये व्याधि पसी से हुई हुई इससे इसका ज़्यादा हिस्सा समंदर से दूर है मतलब सो چې پاکستان چې کم دی د ده چې کم زیاده ډېره زیاته حصه چې کم د ځمکې ده که نه هغه د څه نه لرې ده هغه د سمندر نه لرې ده ٹھیک ده نو چې کله د سمندر نه لرې وي نو د هغې وجې دی نو څه نقصان یا فایده وي سو اس لیے यहाँ की आबो हवा شدید قسم کی है मतलब دا چې کله ته د سمندر نه لرې وي نو ستا آب و هوا به چې دی نو هغه به یو شدید قسم کې وي خو دا به مطلب خو قسم وي او که دا به بد قسم وي نو اوس دې ځای کې ګورئ جسے برے قسم کی آب و هوا کہتے ہیں مطلب دا چې کله ستا چې کم زمین دی هغه د سمندر نه لرې وي نو هغه آب و هوا بیا تا سره څه وي هغه آب و هوا تا سره مونږ ته څه وایو بری قسم کی ټیک ده که نه بری قسم کی آب و هوا وي ولې بری قسم کی آب و هوا وي ځکه چې ستا د سمندر نه لرې ده نو بیا چې ستا کوم موسم دی ستا چې کوم د دې نه علاوه نور چې دی نو ستا چې دی نو باران وغیره شي نو دا ټول ګډوډ وي ټیک ده نو دې ځای کې دی هم دغه خبره کوي چې پاکستان چې دی نو دی دغه نه خط سرطان چې دی نو بره واقع دی او د سمندر نه لرې دی نو دلته چې کوم آب و هوا ده که نه هغه ډېره زیاته خطرناک और बस ये दे हुई यह चारों मौसम आते हैं लेकिन दो मौसम गर्मा और सरमा अहम है मतलब دا چې دوه موسمه داسې دي موږ سره چې هغه امپورټنټ دي هسې خو راځي څلور موسم راځي څو موسم څلور موسم تاسې راځي ټیک ده خو په دې څلورو کې بیا چې کوم دوه مین امپورټنټ دي نو یو ته ویل کېږي موسم ګرمه بل ته ویل کېږي موسم سرما मौसम गर्मा मई से सितंबर तक होता है मतलब دا چې ستا کوم موسم ګرما چې کوم دی هغه ستا د مئی نه واخله تر د ستمبره پورې وي ٹھیک ده بل د دې نه پس इस मौसम में शदीद गर्मी पड़ती है बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है और दې کې ګوره دې دا خبره کوي چې کله ستا موسم ګرمه سټارټ کېږي نو هغه کله نه سټارټ شي هغه ستا د مئی نه واخله تر د ستمبره پورې او په دې دوران کې ستا د مئی نه واله تر د ستمبر دوران کې په دې کې څه وي په دې کې ستا شدید ګرمي وي لکه مطلب ګرمي پکې زیاته وي نو ګرمي پکې دونه زیاته وي چې څه ایریاز کې تا سره چې دی نو 50 ډګري سیلسیس ته چې دی نو خبره ورسي ٹھیک ده نو چې کله 50 سینټیګریډ ته خبره ورسېده نو مطلب دا چې دا ډېر زیات ګرم دی صحیح ده نو همدغه خبره چې کله د موسم ګرم وي نو هغلته پکې کله ناکله دونه ګرمي سټارټ شي چې د 50 نه خبره وروړي हाँ मसलन सिब्बी जैकब आबाद दुनिया भर के गर्म तरीन मकामात के तौर पर शोहरत रखते हैं मतलब सो जे ستا چې کوم سبي او دغه ممالک دي نو هغه بیا تا سره څه کوي هغه د ټولو نه ګرم مقامات دي ګرم مقامات څنګه دي لکه ګرم مقامات داسې دي چې هلته د 50 ډګري سیلسیس نه چې دی نو خبره اورېدلې وي ټیک ده که نه نو چې کله د 50 نه خبره واوړي نو هغه ځایونه بیا ډېر زیات ګرم وي اوس دا په دې کې دوه اګزامپل دي ورکړي یو سبي دی ټیک ده او یو جیکب آباد نو دا سبي او جیکب آباد داسې دنیا کې ځایونه دي چې هغه مونږ سره د
لکه مطلب ډیر زیات ګرم دي. نو د ګرموالي د وجې هغه مونږ سره مشهور دي په دنیا کې. لکه اوس تاسو سوچ وکړئ که نه چې یو داسې ځای چې هغه صرف او صرف د دې د وجې مشهور دی چې د هغې موسم تا سره څه دی، د هغې موسم ګرم دی. نو مطلب دا چې د دې کې به خامخا چې دی نو ګرمي به وي که نه. نو چې ګرمي پکې شته نو د هغې ګرمۍ د وجې چې دی نو دې ته شهرت حاصل دی. ٹھیک ده. ښه ورپسې څه وی موسم سرما. मौसम सरमा में क्वेटा, ज़ियारत, मरी, चतराल, गिलगित और दीर में सख्त सर्दी पड़ती है. نو دې ځای کې ګوره دې ځای پورې دغه خبره ختمه شوه. دې ځای پورې ستا د موسم ګرمه خبره ختمه شوه. اوس د دې نه پس تاسو څه راځي؟ د دې نه پس تاسو راځي موسم سرما راځي. نو موسم سرما کې اوس موږ وګورو نو کویټه شوه، ستا زیارت شو، مری شو، چترال شو، ګلګت شو، دیر شو. نو په دې ایریاز کې به تاسو ته پته لګي چې خو د کلاس چې دی نو څه وي، یخني وي. نو اوس ګوره څه مقامات داسې دي چې په هغې کې ګرمي ډېره زیاته ده، څه مقامات داسې دي چې په هغې کې یخني ډېره زیاته ده. ټیک ده. نو چې کوم مقامات کې یخني او ګرمي زیاته ده نو هغه مونږ الریډي دلته ډسکس کړل، او دا به تاسو ته هسې هم پته لګي چې په دې مقامات کې چې دی نو ګرمي او یخني زیاته وي. ښه که مونږ وګورو نو چې کله موسم ګرمه وي، اوس زه تاسو له اګزامپل درکوم نو تاسو به پوه شئ. چې کله موسم ګرمه وي نو ډېر خلک په چکر باندې چې دی نو چېرته لاړ شي، مري ته لاړ شي، سوات ته لاړ شي، ټیک ده، دغه شانتې ګلګت ته لاړ شي. دا د څه دپاره؟ د چکر دپاره. ټیک ده. اوس په ګوره په ګرمۍ کې هم چې دی نو په مري، سوات، ګلګت، ناران، کاغان په دغه ایریاز کې چې دی نو تا سره موسم یخ وي. نو تاسو سوچ وکړئ چې کله بیا موسم سرما وي، د یخنۍ موسم وي، نو په سرما کې به په دې ځایونو کې څنګه چې دی نو حالات وي. ټیک ده. نو دوی هم دغه خبره کوي چې په موسم سرما کې تا سره په دې ایریاز کې ستا کویټه شوه، زیارت شو، مری، چترال، په دې کې څه وي؟ په دې کې موسم ډېر زیات یخ وي. ښه ورپسې څه وایي؟ और बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत नक्ता इंजमाद से भी नीचे गिर जाता है. मतलब सो چې کله کله تا سره ستا چې کوم درجه حرارت دی هغه ماینس ته راشي. ټیک ده که نه؟ -1 -2 -3 -4 دغه شانتې -10 پورې چې دی نو راتلی شي. صحیح ده. -15 داسې ګوره مونږ سره چې دی نو درجه حرارت په پلس کې روان وي. ټیک ده. لکه مونږ وایو لکه نن چې دی نو 10 درجه حرارت دی، دغه شانتې مونږ وایو نن 20 دی. خو چې کله څومره یخني زیاتېږي که نه نو ستا دا درجه حرارت چې دی نو څه کېږي؟ دا کمیږي. ټیک ده. نو چې ستا درجه حرارت کمیږي نو دا چې کوم د دې نه مونږ ډسکس کړل دا زیارت، مري، چترال، ګلګت، نو په دې ایریاز کې کله کله دومره یخني شوي که نه چې ستا چې کوم درجه حرارت دی نو هغه ماینس ته راشي. او چې کله په ماینسو کې چې دی نو تا سره درجه حرارت چلیږي نو د دې مطلب دا دی چې ښه د کلاس یخني ده. ښه ورپسې څه وایي؟ मौसम गर्मा और मौसम सरमा में नुमाया फ़र्क की वजह मुल्क के बेशतर हिस्से का साहिल समंदर से दूर होना है. मतलब सो چې کوم موسم ګرما ده او موسم سرما ده نو د دې په نمایه فرق وجه څه ده؟ مین وجه د دې څه ده؟ مین وجه د دې دا ده چې دا د سمندر نه چې دی نو لرې وي. که آیا دا سمندر سره نږدې وي ستا به موسم بالکل برقرار به وي. خو دا چې کوم سمندر سره دا لرې دي، سمندر نه ډېر زیات لرې دي، نو د هغې د وجې چې دی نو تا سره دا یخني او دا ګرمي او دا شیزونه چې دی نو زیات دي. ټیک ده. ښه نو ګوره دې ځای کې که تاسو ته مثال په طور اوس په دې باندې خبره کوو چې آیا که تاسو نه څه شارټ کوېسچن وغیره تپوس وکړي شي نو شارټ کوېسچن دې ځای کې څه دی؟ مثال په طور تاسو نه شارټ کوېسچن تپوس وکړي شي چې آیا پاکستان کی آب و هوا پر نوٹ لیکي. نو ګوره تاسو به سمپلي ووایئ که نه دا پیراګراف چې دا د شارټ کوېسچن دپاره کافي. صحیح ده. چې یاره پاکستان چې دی نو هغه خط سرطان نه چې دی نو تا سره څه دی؟ خط سرطان نه تا سره بره واقع دی. نو چې کله د بره واقع دی نو د هغې د وجې دی د سمندر نه چې دی نو لرې دی. چې کله دی د سمندر نه لرې دی نو په دې ځای کې بیا تا سره
پوری آب و هوا ده چې پوری آب و هوا ده نو تاسو سره څلور موسمونه دي په څلورو موسمونو کې دوه موسمونه داسې دي چې هغه امپورټنټ دي په هغې دوو کې چې دی نو یو ته ویلې کېږي سرمه یو ته ویلې کېږي ګرم ټیک ده ښه په دې ګرم کې چې دی نو کمې کمې علاقې راځي ټیک ده په دغه کې کمې کمې علاقې راځي په سرد علاقو کې کم کم راځي ښه چې کله ګرمې علاقې دي نو په دې کې ستاسو درجه حرارت چې دی نو څومره شي او که دا دی نو په دې کې تاسو سره درجه حرارت څونه شي نو ګوره دا ټولې امپورټنټ خبرې دي ټیک نه نو دا تاسو په شارټ کوېسچن کې چې دی نو لیکلی شي ښه اوس راځو نیکسٹ पाकिस्तान की आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान की खित्ते आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के खित्ते नगोरा आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को मंदरजा झेल खित्तों में तकसीम किया जा सकता है मतलब सो जो पाकिस्तान है मंदरजा झेल हिस्सों की तकसीम कर दे कम कम हिस्सों की तकसीम कर दे नो उस पर डिस्कस को सही ना हाँ कभी दे कि मुंगो गुरु न दार दिन नक्शा ना उस दा कतासो गोरे नो दास्ता खैमा पाकिस्तान की طبي نقشه نو ګوره که مونږ وګورو نو دې ځای کې ستا دا بلند پهاړ راغلی ټیک ده دا بیا کم بلند پهاړي سلسلې ټیک ده دا کلرز والا چې کم دي دا خیر دی کې خو به ښکاري هغه شانتې نه خو که تاسو وګورئ نو بیا هم پکې چې دی نو ښکاري لکه ګوره دا ایریا شو دا ستا ټول ایریاز په څه کې راځي دا په پهاړي سلسلو کې راځي ټیک ده که درې ته وګورو نو بیا دا کلرز چې دي نو دا ما سره سند کا بالایی میدان سند کا زرعی میدان ریگستانی علاقہ ساحلی علاقہ ٹھیک ده نو دا ټول ارسه ما سره پسې کې راغلل دا د دې یو نقشه اخیستې ده چې آیا په پاکستان کې چې کوم دی نو ستا چې کوم دغه دي که نه لکه اوس دې ته مونږ وګورو نو ستاسو ګوره دا یلو کلر که ستا ته ښکاري نو دا مونږ سره څه راځي دا مونږ سره راځي چې کوم پهاړي سلسلې دي ٹھیک ده کنه او که دا بلویش کلر تاسو ته ښکاري نو ګوره دا که تاسو وینئ که نه زه تاسو ته ښیم دا که تاسو وینئ نو دا مونږ سره څه دي دا جیل ټیک ده پاکستان کې چې کوم جیل پرزنټ صحیح ده نو دی دا ښه یو نقشه غونده کې ورکړی دی چې آیا په پاکستان کې کم داسې ځایونه دي چې هغه تا سره چې دی نو په هغې کې څه دي په هغې کې تا سره چې دی نو پهاړي سلسلې دي او د هغې نه علاوه که مونږ دا وګورو نو دا ستا د سند د بالایي علاقې شوې ټیک ده نو دغه ټول هغه ایریاز یې پکې چې دی نو مونږ ته خولي اوس ګوره دا دریایي سند شو صحیح ده دغه شانتې که دا مونږ وګورو نو دا سطح مرتفع بلوچستان شو دا ایریا که مونږ وګورو نو دا ستا سره چې دی نو ستا ساحلي علاقه شوه که دا ایریا مونږ وګورو نو دا ستا غونډ په غونډ کشمیر کې چې دی نو راغی ښه دغه شانتې مونږ پرون د کوهستاني نمک خبره کړې وه نو د کوهستاني نمک چې دی نو ما سره دلته راغی ټیک ده ښه د دې نه علاوه که مونږ د کوه سفید خبره کړې وه نو ګوره کوه سفید ستا په نقشه کې دا راځي صحیح ده ښه دغه شانتې د کوه سلیمان خبره مونږ کړې وه نو ګوره د نقشې په بیس باندې چې کله ته یو شي وګورې نو هغه انسان ته کلیر شي ٹھیک ده ښه ډېره امپورټنټ خبره مونږ د پرون کوه کیرتر مونږ کړی وه چې آیا دا کوم ځای کې تا سره پرزنټ دی ښه یو پرون که تاسو ته یاد چې مونږ یو دا یو هم ډسکس کړو تر ریګستان ټیک ده نو دا تر ریګستان که تاسو ته یاد شي نو هغه مونږ سره په دې علاقه باندې واقع دی صحیح نه بیا ګوره دې سایډ ته مونږ سره بھارت راغی دا ستا افغانستان شو دا ستا ایران شو او چې دې ځای کې مونږ به راوګورو نو دې ځای کې ستا چاینا هم راغی ټیک ده ښه اوس راځو تیری ته چې تیری کې څه وایي ښه دی وایي که نه وایي سرد آب و هوا کا شمالی اور شمالی مغربی پہاڑی سلسله مطلب څه چې کوم سرد آب و هوا ده د هغې شمال او شمالي مغربي پہاڑی حته موږ سره کمه ده نو دې کې دی وایي पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात में मौसम सरमा में सख्त सर्दी पड़ती है उसमा का खबर की कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सवी बागी की मौसम सरमा ढेर ज़्यादती और यखनी पके ज़्यादा है बुलंद मकामात पर बर्फ़बारी होती है और दर्जा हरारत नक़्ता इंजमाद में से भी नीचे गिर जाती है
इस सर्दी में ना تجارت हो सकती है और ना زراعت او مغه خبره چې دا سره دومره زیاتې یخني وي نو په هغې کې به ته څه تجارت وکړي ٹھیک ده نو نه پکې تجارت کیدی شي نه پکې زراعت کیدی شي कारोबार जिंदगी सुस्त पड़ जाती है लोग जफाकश हैं रोज़ी की तलाश में मैदानी इलाकों का रुख करते हैं मतलब सोच کله ستا داسې حالات راشي نو ستا چې کوم دا خلک دي نو دوی د روزي په تلاش کې د میداني علاقو اړخونو ته لاړ شي لکه تاسو به لیدلي د غریزي علاقو خلک چې کوم وي هغوی په ګرمۍ کې تا سره څه وکړي دې ایریاز ته راشي पहाड़ों में ढलवानी सतह पर बर्फबारी और बारिश के बायस काश्तकारी की बेशुमार दुश्वारियों की वजह से लोग मुतबादिल पेशे जैसे माल मवेशी पालना मेहनत मजदूरी करना और मुलाजिमत करना इख्तियार करते हैं लومبۍ خبره دا ده چې ګوره تا سره به کاشتکاري هلې کېږي چې دا سره ډېر زیات متبادل موسم وي یو شان موسم وي که موسم داسې دی چې ډېره زیاته یخني ده یا موسم داسې دی چې ډېره زیاته ګرمي ده نو په هغې کې کاشتکاري نه کېږي د هغې کاشتکارۍ نه کېدو د وجې دوی بیا څه کوي یا خو مال مویشي ساتي محنت مزدوری کوي یا ملازمت کوي ان دشواریوں کی وجہ سے ذرا امدرست بھی کم ہے مطلب دا چې د دې مسلو د وجې ستا چې کم دی نو امدرست هم کم دی मौसम की खराबी घने बादल बारिश और बर्फबारी की वजह से शुमाली इलाकों से ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्ते मुनक़ता हो जाते اسانه خبره ده چې کله تا سره دومره موسم خراب وي نو ته په هغه سره نه چې دی نو په سړک باندې رابطه ساتلی شي نه ورسره ته چې دی نو هوایي راسته اختیارولی شي हाँ ज़्यादा बारिश और बर्फबारी से शहर कराकुरम और गलियात वगैरह में अमूमन पहाड़ी तोदे रास्ता बंद कर देते हैं मतलब सोच अलते چې دی نو تا سره لینډ سلایډینګ وشي غورې وغیره د هغې غټ غټ چمن چې دی نو په سړکونو باندې او په دې باندې چې دی نو راوغورځېږي چې کله هغه راوغورځېږي نو د هغې نه پس ته بیا چې دی نو هغه سړک نشي استعمالولی ولې ځکه چې هغه لارې ټولې بند وي تاسو به اکثر لیدلي ډېره زیاته غور وغیره وشي مونږ وایو یاره لاره وي بنده ده نو دا لاره د څه د وجې بند دی دا لاره هم د دې د وجې بند دی چې مسله د څه وي مسله هم د دې وي چې واره چې دی نو راغورځېدلي وي ټیک ده نو دا عموم چې دی نو په شمالي مغربي پهاړي خطو کې دا مسلې سټارټ ښه بیا د نه پس کو ګورو نو شدید ابو هوا کا شمالي میدانی خطه دې دا کې څه خبره کوي دې دا کې دی دا وایي وی شدید ابو हवा का शुमाली मैदानी खिता शुमाली पहाड़ी इलाकों के जुनूब में वसी मैदानी इलाका है मतलब सो چې کوم شمالي पहाड़ों इलाقې دي کنه د هغې په جنوب کې خو وسیع मैदानी इलाقې دي यहाँ के आबो हवा शदीद किस्म की है यानी सर्दियों में सख्त सर्दी और गर्मियों में सख्त गर्मी पड़ती है मतलब सो چې د دې د علاقې داسې دي که نه چې په ګرمۍ کې پکې ښه د ټیټ د کلاس یخني وي سوري په ګرمۍ کې پکې ښه د کلاس چې دی نو ګرمي وي او په یخنۍ کې پکې د کلاس چې دی نو یخني وي ښه او دې کې بله خبره دا ده چې په دې کې وي بارش هم وي मतलब बारिश भी होती है मतलब باران होना वगैरह هم کیږي ज़मीन की ज़रख़ीज़ी पानी की फराहमी और ख़ास तौर पर आब و हवा ज़राعت के लिए मौजू है मतलब دا چې کله تا سره باران وغیره وشي نو هغې کې خبره څه وي په هغې کې خبره دا وي که نه چې کله ستا بارانونه وغیره کېږي نو په هغې کې خبره دا روانه وي چې یو خو ستا زمین چې دی نو هغه زرخیز کېږي چې کله ستا زمین زرخیز کېږي نو ګوره اسانه خبره دې ده کې دا ده که نه چې ستا باران چې کوم دی باران دا د څه دپاره امپورټنټ دی دا د زمین د زرخیزۍ دپاره امپورټنټ دی دویمه خبره ستا چې کومه کاشتکاري ده ټیک ده نو ستا کاشتکارۍ دپاره ګوره لومبۍ خبره خو دا چې د هغې دپاره موسم چې دی نو امپورټنټ دی ټیک ده دویم په دې کې چې دی نو تاسو ته پته به لګي چې د دې دپاره د اوبو ډېر زیات ضرورت دی نو ګوره دې نه مخکې چې مونږ کومې علاقې ډسکس کړه که نه نو په هغې کې مونږ دا خبره وکړه چې کله موسم سرما زیات وي یا موسم ګرمه ډېر زیات وي چې د حد نه سیوا وي یا چې دی نو د 50 ډګري سلسیس نه کم زیات وي یا چې دی نو په ماینس کې چې دی نو ډګري سلسیس شوي نو په داسې علاقو کې کاشتکاري څه ده په
په داسې علاقو کې کاشتکاري ګرانه ولې ځکه چې هلته موسم چې کوم دی هغه ستا په څه باندې هغه ستا چې دی نو په هایر لیولز باندې ټیک ده نو دغه خبره ده بیا په دې ځای کې که موږ وګورو نو دې دا خبره کوي چې د دې ځای دپاره ستا زمین زرخیزي امپورټنټ ده د اوبو فراهمي امپورټنټ ده او خاص طور پر چې دی نو دا د څه دپاره د آب و هوا زراعت دپاره امپورټنट है हाँ गर्मी हो या सर्दी दोनों मौसमों में फसलें उगाई जा सकती है मतलब सो जो बदासे इलाकों की तो गर्मी ना که یخني ده نو په دواړو موسمونو کې چې دی نو ته څه کولی شي فصل کولی شي فصلوں کا تعین بھی آب و हवा پر منحصر ہے مطلب سو چې د فصلو چې کم تعین دی هغه په څه باندې ډیپینډ کوي په آب و هوا باندې ډیپینډ کوي मैदानी इलाके के लोग ज़राअत के अलावा तिजारत सनत और हरफत सरकारी गैर और सरकारी मुलाजिमत और ذاتی कारोबार वगैरह भी करते हैं आसान खबर ده मैदानी इलाकों کې ګوره مونږ راځو मैदानी इलाकों چې کم خلک دي هغوی د زراعت سره سره چې دي نو تجارت هم کوي صنعت او حرفت هم کوي سرکاري ملازمین هم پکې وي او ذاتی کاروبار والا خلک هم پکې وي ټیک ده زمین هموار ہے اوس دې ځای کې خبره دا کوي چې د میداني علاقو چې کم زمین دی نو هغه څنګه دی نو ګوره لومبۍ خبره دا چې زمین چې دی نو د دې څه دی هموار دی सारे शहर और गांव छोटे बड़े सड़कों और रेलवे के जरिए आपस में मिले हुए हैं मतलब सो چې څونه چې د هغه ځای خلک دي نو هغه چې دی نو خپلو کې څنګه روابط ساتي هغوی چې دی نو د سړکونو او د ریلوې په ذریعه باندې دا شهر او دا چې څونه ارڅ دي نو دا یو بل سره میلاو دي نو مطلب دا چې کله دوی د یو بل سره کانټیکټ ساتي هغه څنګه وي هغه دا څونه چې دا کلي وغیره دي نو دا د سړکونو په بیس باندې یو ځای شوي وي ښه بله خبره دې ځای کې څه کوي बड़े शहरों में हवाई जहाज अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क आते जाते हैं ګوره امپورټنټ خبره ده چې کله چې غټ غټ شهرونه یا غټ غټ سیټیز دي نو په هغې کې خبره څه وي په هغې کې خبره دا وي چې کوم ممالک دي که نه هغوی څه کوي هغوی په خپلو کې رابطه د هوایي جهاز په بیس باندې هم ساتلی شي ټیک ده که نه نو همدغه خبره کوي چې کوم غټ غټ سیټیز دي نو هغوی د خپلو په منځ کې چې دی نو په جهاز په ذریعه باندې رابطې هم ساتلی شي تاسو لیدلی د پېښور نه کراچي ته د لاهور نه پېښور ته دا ټولې روابط چې د جهاز په ذریعه باندې هم کېږي हाँ تعلیم और ज़िंदगी की दूसरी सहूलतें मौजूद है और د تعلیم او د زندگی چې دی نو دپاره ښه سهولتونه موجود دي जिसकी वजह से ये मुल्क का गुंजान तरीन इलाका है मतलब सो چې ستا چې کوم دا ایریاز دي که نه ښه نو دا ایریاز ولې چې دی نو ګنجان ترین دي ځکه چې په دې کې چې دی نو د روزګار مواقع ډېر زیاتې دي د تعلیم او زندگی ډېر سهولتونه چې دی نو زیات دي نو د دغې د وجې تا سره دلته کې د روزګار مواقع او دغه آبادی زیاته ده ٹھیک ده بله خبره دې ځای کې څه کوي وی موسم گرما میں दिन के वक्त गर्म और खुश्क हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं और دې ځای کې ګوره دا امپورټنټ خبره ده چې دې څه وایي چې په موسم ګرما کې خشک هوایي چې دی نو هغه چلیږي لکه تاسو به لیدلي دا اوچې هواګانې چې دی نو په دې ګرمۍ کې چلیږي د هغې د مونږ ځینو مخلوق لو کہتے ہیں بعض اوقات یہ گرم ہوائیں گرد آلود آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں کبھی کبھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو جاتی ہے جو عارضی طور پر سکون کا باعث بنتی ہے مطلب دا چې کله وي ګرمي ډېره زیاته شي که نه نو په ګرمۍ کې څه چلی په ګرمۍ کې ستا چې دی نو هوا چلیږي خو هغه ډېره زیاته هغه ګرمه غونته کې هوا وي خو وي کله کله چې دی نو پکې باران هم وشي نو چې وي کله پکې داسې باران وغیره وشي نو هغه لږ شانتې هغه موسم برابر کړي لږ موسم چې دی نو یو خپل ځای ته راولي ټیک ده ښه نو دا ردې څو دا ردې چې دی نو د شدید آب و هوا کا شمالي میدانی خطه چې ستا میداني خطه چې کومه ده هغې کې چې دی نو څه حساب روان دی ټیک ده ښه
ښه د دې نه پس تاسو څه راځي په دې نه پس چې دی نو تاسو راځي دا لاست ووایو انشاءالله بیا به چې دی نو بلکې دا کنټینیو کړو ټیک نه ښه په دې کې تاسو سره لاست راځي هغه دی ستا زری وادي سند اور ریګستان ترکا خطه اوس ګوره د ریګستان ته خبره پکې رااله او زری وادي سند ته پکې رااله چې وادي سند چې دی نو ما سره څه دی نو ګوره ریګستان چې کومه خطه ده هغه او د وادي سند چې کومه خطه ده نو دقه پکې راولو حدیث وایي وی جنوب اور مشرقی وادی سندھ میں صحرائی کیفیت پائی جاتی ہے مطلب سو چې په جنوبی اور مشرقی سائٹ ته چې دی نو ما سره څه وي صحرائی کیفیت چې دی نو وي ٹھیک ہے یہاں موسم گرما میں دن کے وقت شدید گرمی پڑتی ہے اس موسم گرما کی تاثر سے بھی پدے ٹائم کی شدید گرمی میں گرم خشک لو اور غبار آلود آندیاں چلتی ہے جس کی وجہ سے کام کاج مشکل ہو جاتا ہے چې کله ډېر زیات هواګانې او ګند بلا پکې الوزي رالوزي هغې د وجې کار ډېر زیات ګران شي البتہ رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے مطلب سو چې کله بیا شپه شي نو په درجہ حرارت کې تا سره کمی راشي यहाँ के लोग नीले डाले कपड़े और सर पर पगड़ियाँ बांधते हैं ताकि सूरज की तपिश लो और गर्म रेतली हवाओं से महफूज रह सके सर्दियों का मौसम मुख्तसर होता है ګوره د ګرمۍ دپاره د هغوی چې دی نو څه پریکاشنري میئرز استعمال خو چې کله یخنیانې راشي نو د یخنیانو موسم پکې څه وي هغه مختصر وي यहाँ के लोगों का आम पेशा गलाबानी है जिन इलाकों में आबपाशी का इंतज़ाम है वहाँ काश्तकारी की जाती है लोग खुले और हवा और घरों में ज़िंदगी गुजारते हैं मकानों की दीवारें मोटे और कच्चे होते हैं जिन इलाकों तक नसीम बहरी पहुंचती है वहाँ घरों की छतों पर बादगी समंदर की रुख बनाई गई है इन तमाम बातों का मकसद गर्मियों में हवादार और ठंडा रखना है जिन इलाकों में रेत ज़्यादा है वहाँ आमदोरफ्त मुश्किल है लोग ऊँटों पर रात को सफ़र करते हैं कभी कभी ये इलाका खुशहाली का शिकार हो जाता है पानी और चारा की कमी की वजह से माल मवेशियों का बड़ा जानी नुकसान होता है ګوره ټوله یو خبره پکې ډسکس کړه چې آیا تا سره چې دی نو څنګه حساب سره دا هر څه روان وي ټیک ده نو حساب څه دی حساب تا سره دا دی چې لکه مطلب دوی پریکاشنري میئرز استعمالي هغه پریکاشنري میئرز دا دی چې کله ګرمي وي نو دوی خپل کورونه دا کولو ساتلی وي چې آیا که په دې کې څه هوا وغیره لګي نو لږ شان د موسم به ښه وي که بند دي نو په هغې کې بیا ګرمي ډېره زیاته وي دوی بله خبره دا هم کوي چې په دې کې ستا چې کوم دغه موسم دی که نه ستا چې کوم د یخنۍ موسم دی نو هغه مختصر وي بله خبره دا چې دوی د دې پیشه موسټلی څه وي ګلاباني وي بله خبره په دې کې امپورټنټ دا ده چې آیا دوی چې دی نو کله دوی چې کله سفر وغیره کوي نو د ورځې خو کولی نه شي ولې ځکه چې په ورځې خو چې دی نو ګرمي ډېره زیاته وي او بله خبره دا چې موسم ډېر زیات خراب نو چې کله موسم خراب وي او یخني ډېره زیاته وي ګرمي ډېره زیاته وي نو په هغې کې به ته څه سفر وکړې موسم خراب دی نو د هغې د وجې ته سفر نه شي کولی نو دوی زیاتر سفر په څه باندې کوي په اونټ باندې کوي په اوښانو او هغه اوښان دوی بیا کم ټایم په سفر کوي د شپې ټایم کې په سفر کوي ولې ځکه چې د شپې ټایم کې لږ شانتې موسم څه وي ښه وي نو په هغه ټایم کې دوی سفر کولی شي ټیک ده مین امپورټنټ په دې کې خبره دا ده که نه چې کله کله دا علاقې چې په دې کې بالکل خوشحالي راشي خوشحالي دې ته وایي چې بالکل اسم پکې نه وي نه پکې چې دی نو څه غنم کرلی کېږي نه پکې چې دی نو څه کاشتکاري کېږي موسم د وجې ډېر زیات حالات خراب نو یو قحط ټایپ غونډې کې پکې راشي نو چې کله داسې حالات پکې راشي نو د هغې د وجې تا سره دا علاقې خرابېدی شي په هغې کې چې دی نو تا سره د پانی او دا خوراک او د دې شیزونو چې دی نو کمې راشي چې کله کمې راشي نو د دې ټول نه غټ نقصان چا دی د دې ټول نه غټ نقصان چې کوم مال مویشي هغوی ساتلي دي لکه میښې غواګانې دغه شیزونو ته نقصانات زیات دي صحیح ده نو ګوره مونږ نن چې دی نو څو خبرې ډسکس کړې یو خبره مونږ ډسکس کړه د زرعي وادي سند او بل پکې مونږ څه ډسکس کړل ریګستان کا خطه مونږ ډسکس کړه د دې نه علاوه چې دی نو مونږ څه ډسکس کړل چې شدید آب و هوا کا شمالي میدانی علاقه او د دې سره سره چې دی نو مونږ ڈسکس کر سر آب و हवा का शुमाली और शुमाली मगरबी इलाका जात
ٹھیک ده ان شاء الله بیا پکې چې دی نو مونږ دا خبره هم ډیسکس کړې چې آیا تا سره کم کم علاقې دلته چې دی نو پریزنټ دي صحیح ده نو دا ټول خبره وشوي ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به چې دی نو خبره کوو دا برے آب و هوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا ہے ٹھیک ده او د هغې نه پس به مونږ بیا خبره کوو چې بحري آب و هوا کا ساحلي خط ٹھیک ده انشاءالله نیکسٹ ټاپک کې به چې دی نو دا خبره ډسکس کوو اوس که ستاسو کوېسچن وغیره وي نو هغه اوکې بیا به انشاءالله کلاس ختم کوو